بسم الله الرحمن الرحیم. فائدہ. اب ہم نفی تاکید بلند لام تاکید بانون تاکید امر بانون تاکید نہیں بانون تاکید کا فرق بیان کرتے ہیں. ہر کله چې مصنف رحمه الله فارغ شو د بیان د نفی تاکید بلند او د نفی جهت بلند د بیان او د لام تاکید بانون تاکید او امر بانون تاکید او د نهی بانون تاکید د بیان نو اوس فرمایي چې د دې ټولو په مابین کې فرق دا مونږ بیانو. اگر طالب علم نے ہمت اور شوق سے اس کو سمجھ لیا تو صرف کی گردانیں یاد ہو کر ترجمہ کی اچھی قوت پیدا ہو جائے گی. کہ طالب علم همت او شوق سره په دې ځان پوي کو نو د صرف گردانونه به یاد شي او د ترجمه کولو بهترین طاقت او قوت به پکې پیدا شي. وبالله التوفیق. او د الله پاک په اختیار کې دی توفیق او مدد زمونږه. مثالونه هغه داسې دي چې لن یفعل لن چې په فعل مضارع داخل شي په لفظ کې عمل کوي په پنځو صيغو کې د ضمې په ځای باندې فتح راولي یعنی د رفع په ځای نصب راولي او په اوو صيغو کې نون اعرابي دا ساقط کوي او لري کوي او په دوو صيغو کې چې د جمع مؤنث غائب او حاضر دي په دې کې اس عمل نه کوي او په معنا کې د دې عمل دا دی چې د مثبت نه منفي جوړي او په نفي کې تاکید پیدا کوي او د فعل مضارع نه د حال معنا اباسی او مستقبل پورې خاص کوي. لن یفعل معنا بکو ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد بالکل بکار نہ کوي هغه یو سړی. لا یفعلن ہرگز نہ کرے وہ ایک مرد بالکل لکار ان کی هغه یو سړی په دې ځای کې لا نه ده او په آخر کې نون تاکید ثقيله راغلي نو د نهي معنا هم د پدې کې او د نون تاکید ثقيله په وجه د نهي په معنا کې تاکید هم پیدا شوی دی. لا يفعلن ضرور کرے گا وہ ایک مرد په دې ځای کې لام تاکید د نون تاکید سره راغلي دی دا په معنا کې تاکید پیدا کوي او بس نور د فعل مضارع او مغه معناوي کما چې د مخ کې نوي. لیفعلن چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد پدیده کې لام امر مکسور دی دا د امر معنا ور کوي او په آخر کې نون تاکید راغلی دی دا په معنا د امر کې تاکید پیدا کوي. چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد پکار دی چې ضرور کار او کی هغه یو سړی. اردو میں ترجمہ کرو په اردو کې ترجمه کی بیا ورپسې دی عربي میں ترجمه کرو. مصنف رحمه الله په طالب علمانو باندې یو دا مشق کوي چې عربي الفاظ او صيغې ورکړي دي ورتوي د دې اردو ترجمه کی او بیا اردو جملې ورکړي دي وی دا عربي ترجمه د دې وکي. د دې غرض او مقصد دا دی چې په عربي جملو کې دا لن او د لام تاکید او د لا نهی او د لام امر د دې پہچان وکي او د هغه مناسب د هغه ترجمه وکي او د دې په میانس کې چې کوم فرق دی چې هغه واضح کی. همدغه شانتي اردو چې کوم جملې دي نو په هغه کې به طالب علم غور وکي او دا به معلوم کی چې د دې لپاره په عربی کې کم یو صيغه استعماليږي. آیا دا هغه صيغه استعماليږي په کمی کې چې نفي تاکید بلند وي یا مطلب دا چې د لام امر استعمال پکې شوی یا پکې د لا نه استعمال کیږي او دغه شانتي د امر حاضر یا د نفي جهت بلم د هغه د گردان نه برازي صيغه دغه شان دا پکې معلوم کی چې په دې صيغه کې په عربي جمله کې او په عربي صيغه کې نون تاکید راضی او کو نه برازي پکې. بل دا خبره چې نون تاکید په دوه قسمه دي ثقيله او خفيفه. نو ثقيله په کې راضي
او کنا ثقیله او خفیفه دواړه به پکې راځي ځکه په بعضو صیغو کې نون خفیفه دا نه راځي او د نون ثقیله نون خفیفه معنا دا یوه ده اردو میں ترجمه کرو په اردو کې ترجمه کې لن اضربا اوس دا لن اضربا چې دی نو د دې په معنا کې د مثبت په ځای نفي ده او په نفي کې تاکید دی او معنا مستقبل پورې خاص شوی ده او دا د واحد متکلم صیغه ده نو موږ به دې معنا کو چې بالکل با وهل نکوم زه یو سړی لأضربن په دې ځای کې لام تاکید او نون تاکید ثقیله راغلی دي دا په معنا کې تاکید پیدا کوي او دا د واحد متکلم صیغه ده خامخا ضرور به وهل کوم زه یو سړی لا اضربن په دې ځای کې لا نهي راغلی د معنا د نهي ورکوي او نون تاکید ثقیله ورسره راغلی دي په معنا د نهي کې تاکید پیدا کوي نو بالکل دی وهل او نکم زه یو سړی لأضربن په دې ځای کې لام امر مکسور راغلی دی په آخر کې نون تاکید ثقیله راغلی د لام امر مکسور د وجه نه به د امر معنا کولی شي او په آخر کې چې کوم نون تاکید ثقیله دی نو د هغې په وجه به د امر په معنا کې تاکید دا راوستی شي لأضربن پکار دی چې ضرور وهل حکم زه یو سړی لیسمعن په دې ځای کې لام تاکید مفتوح دی او آخره کې نون تاکید ثقیله راغلی په معنا کې تاکید پیدا کوي او بس او دا د واحد مذکر غائب صیغه ده خامخا ضرور به اوریدل وکي هغه یو سړی لا یسمعن دا لا نهي دا د نهي صیغه ده او په آخر کې نون تاکید ثقیله دا په معنا د نهي کې د تاکید فایده ورکوي لا یسمعن بالکل دی اوریدل اونکي هغه یو سړی همدغه صیغه ده د واحد مذکر غایب لن یسمع دام د واحد مذکر غایب صیغه ده خو نفي تاکید بلندی یعنی معنا د مثبت نه منفي ته بوځي او په نفي کې تاکید پیدا کوي او د مضارع نه د حال معنا وباسي او صرف مستقبل پورې خاص کوي معنا به داسې شي چې بالکل با اوریدل اونکي هغه یو سړی لیسمعن په دې ځای کې لام امر مکسور راغلی دی د امر معنا به کولی شي آخر کې نون تاکید ثقیله دا د امر په معنا کې تاکید پیدا کوي د واحد مذکر غایب صیغه ده پکار دی چې ضرور اوریدل وکي هغه یو سړی لا تسمعن په دې ځای کې لا نهي راغلی دی په معنا کې به د نهي معنا کولی شي او نون تاکید ثقیله راغلی دی د نهي په معنا کې به تاکید راوستی شي او دا دو قسم صیغه راځي یو د واحد مؤنث غایب او بل د واحد مذکر حاضر د واحد مؤنث غایب چې کوم صیغه ده د هغې معنا به داسې کولی شي لا تسمعن بالکل دی اوریدل اونکي هغه یوه ښځه او چې د واحد مذکر حاضر صیغه شي نو دا معنا کولی شي چې بالکل اوریدل مکوه ته یو سړی لم تمنع په دې ځای کې دا لم په معنا کې یو دا عمل کوي چې د مثبت نه منفي جوړي بل دا چې د مضارع نه ماضي جوړي داسې شوه چې د مضارع مثبت نه د لم په وجه ماضي منفي جوړیږي لم تمنع په دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا دی چې دا د واحد مؤنث غایب صیغه ده او دویم دا چې دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده په دواړو اعتباراتو سره به معنا داسې کولی شي لم تمنع منع کول اونکړل هغه یوې ښځې لم تمنع منع کول اونکړل تا یو سړي لتمنعن په دې ځای کې لام تاکید مفتوح دی او آخر کې نون تاکید ثقیله دی او په دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا دی چې د واحد مؤنث غایب صیغه ده بل دا چې د واحد مذکر حاضر صیغه ده په دواړو اعتباراتو سره معنا به داسې کولی شي چې خامخا ضرور به منع کولو کې هغه یوه ښځه یا خامخا ضرور به منع کولو کې ته یو سړی آخر کې صیغه ده امنعن په دې ځای کې صرف یو احتمال دی هغه دا چې دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده په دې وجه چې په دې کې حمزه وصل راغلی ده حمزه وصل دا صرف په امر حاضر معروف کې راځي
او د امر حاضر معروف نه علاوه چې امر غایب او امر متکلم معروف دي یا امر مجهول دي نو په هغه ټولو کې لام امر مکسور راځي. نو پدې کې د واحد مؤنث غائب صيغه نه ټیک کیږي ځکه هغه کې لام امر مکسور راځي. امنعنا دا صرف د واحد مذکر حاضر صيغه ده او د امر صيغه ده او په معنا کې و تاکید راځي د نون تاکید ثقيله په وجه. د دې معنا به داسې کولی شي امنعنا خامخا ضرور منع کول او کا تیو سړی. عربی میں ترجمہ کرو لاندې چې کومې جملې دي نو د دې په عربی کې ترجمه کې هرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں بالکل با اوریدل ان کی هغه ټولې ښځې. په دې ځای کې اوس هرگز نہیں سنیں گی د دې نه دا معلومیږي چې دا د نفي تاکید بلن د گردان نه دا صيغه راځي او د سنه دا ماده چې ده نو دا د سمع يسمعون راځي او سب عورتې دا مطلب شو چې دا د جمع مؤنث غائب صيغه ده. نو د نفي تاکید بلن نه د سمع يسمعو د ماده نه د جمع مؤنث غائب صيغه چې ده نو هغه ده لن يسمعنا. هرگز نه سني وہ سب عورتې همدغه صيغه ده همدغه ماده ده لیکن د لن په ځای و پکې لای نه راځي او په آخر کې و پکې نونی تاکید ثقيله راځي لا يسمعناني او نونی تاکید خفیفه په دې صيغه کې نه راځي. ضرور ضرور سنیں وہ سب عورتیں ضرور ضرور با اوریدل وکي هغه ټولې ښځې همغه صيغه ده د همغه مادې نه ده لیکن پدې کې اول کې لام تاکید مفتوح دی او په آخر کې په نون تاکید ثقيله دی ليسمعناني. چاہیے کہ ضرور سنی وہ سب عورتیں همغه صيغه ده د همغه مادې نه ده لیکن پدې کې اول کې لام امر مکسور دی او آخر کې په نون تاکید ثقيله دی ځکه دا د امر صيغه ده. ليسمعناني هرگز نہ چھوڑو تم سب مرد پدې ځای کې هرگز نہ چھوڑو تم سب مرد دا د نهي صيغه ده او د چھوڑو د دې لپاره ماده راځي د ترکیت رکونا او تم سب مرد دا مطلب شو چې دا جمع مذکر حاضر صيغه ده او هرگز په کې راغلي دي بالکل یعنی معنا کې تاکید دی نو دا مطلب شو چې د نهي په دې معنا کې او په دې صيغه کې نون تاکید راغلی ثقيله یا خفیفه ځکه د جمع مذکر حاضر په صيغه کې نون تاکید ثقيله هم راتلی شي خفیفه هم راتلی شي معنا د دواړو یو د تاکید دی. نو لا تترکن یا لا تترکن دواړه راځي. هرگز نه چھوڑوگے تم سب مرد دا د نفي تاکید بلن د گردان نه جوړیږي همدغه ماده ده همدغه صيغه ده لن تترکو ضرور ضرور چھوڑوگے تم سب مرد پدې ځای کې همغه ماده ده همغه صيغه ده لیکن د لام تاکید مفتوح په اضافه سره راځي او اخر کې په نون تاکید ثقيله یا خفیفه راځي. لتترکن یا لتترکن ضرور ضرور پرهیز کریں گے وہ سب مرد پدې ځای کې د دې ضرور ضرور پرهیز کریں گے نه معلومیږي چې دا د لام تاکید مفتوح او د نون تاکید ثقيله یا خفیفه په اضافه سره دی او وہ سب مرد نه معلومیږي چې د جمع مذکر غائب صيغه ده د پرهیز نه معلومیږي چې د اجتنب یجتنبو د ماده نه دا مطلب شو دی د پاره صيغه راځي ليجتنبن نون تاکید ثقيله یا ليجتنبن نون تاکید خفیفه. چاہیے کہ ضرور پرهیز کرے وہ سب مرد دین دا معلومی کی چاہیے کہ پکار دی چھی ضرور دین معلومی کی چردے پاول کے لام امر مکسور دی پا آخر کی نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ دی پرهیز نہ معلومی کی چر اجتنبہ اجتنبو دا مادین دی او دا وہ سب مرد نہ معلومی کی دا جمع مذکر غائب صیغہ دا لیجتنبن نون تاکید ثقیلہ سرا او لیجتنبن نون تاکید خفیفہ سرا.